که یو انسان شرکت سره قربانی کړې ده په یو حیوان کې 2 3 4 5 د 9 پورې چې کوم جواز دی شریک شوی دی نو چې کله بیا د غوښې تقسیم کوي نو تقسیم کې دا مسله یا ساته چې تقسیم به اټکلن نه کې علماء لیکلي دي یو طرف تم غوښه ده بل طرف تم غوښه ده یو جنس دی یو او چې کله په جنس کې یو طرف تک بل طرف تک کمی زیاتې راځي دی کې سود راځي نو چې د سود شکار پکې نشو د شرکت په صورت کې دا اهمه مسله ده چې بای د غوښې تقسیم په وزن سره کو په تلی سره وکړو تلوانه به او تلی بای 5 کیلو یو طرف ته کې د 5 کیلو بل طرف ته کې د 5 کیلو بل طرف ته کې د بیا د شورو کا بیا د شورو کا نو په دې طریقه باندې با صحیح په وزن سره کار اوشي تقسیم به اوشي انسان به د سود نم بچي د ګنا نم بچي او ذمه به فارغ شي ها البته علماء د جواز یو صورت لیکل دي او هغه صورت دا دی په انسان سره د تل انتظام نشتا بل فرض نو دې اټکلن تقسیمو کی په خپل سوچ سره ډېری دي د غوښې جوړ کی او بیا د غوښې نه علاوه چې کم نور سيزونه دي لری شو پړپوس شو پانچې شو سر شو وغیرہ وغیرہ نو دا د په یو غوښې ډېری باندې کی دي نو ګوره یو طرف ته بل طرف ته جنس بدل شو او چې کله جنس بدل شي نو بیا اضافه کمی چې راځي نو بیا جایز دی بیا گنجائش ده